كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين صدقت يا رب العالمين. لذا حضرت نوح عليه الصلاة والسلام واقعنا إجمالا. نوح عليه الصلاة والسلام الله رب العزت فرمائے كذبت یقینا تکذیب کړو قوم د نوح عليه الصلاة والسلام المرسلین پیغمبران د نوح عليه الصلاة والسلام چې قوم دې تکذیب کړو دروځنه ګڼلو پیغمبران المرسلین جمع د یو پیغمبر تکذیب کول او قدر وجن ګڼل دا د ټول پیغمبرانو د وجن ګڼل دي. الله رب العزت فرمایي یقینا تکذیب کړو دي قوم د نوح علیه السلام د پیغمبرانو. اذ قال لهم فهغه وخت چې ویلي دوی ته اخوهم رور د دوی یعنی قومي اعتبار سره ورور اخوهم رور د دوی نوح علیه السلام الا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه د سنت نه بچ کوئ. انی لکم یقینا زه ستاسو دپاره رسول استاد یم پیغمبر یم امین فی الوحی امانتدار یم په وحی کې یا مخکې چې څومره معاملات تېر شوي نو زه په امین باندې مشهور یم نو په تاسو کې امانتدار یم. فاتقوا الله پس ویریږئ د الله تعالی نه واطیعوني خاص زما تابعداري وکړئ. الله رب العزت ورته فرمایي د الله نه ویریږئ او خاص زما تابعداري وکړئ. وما اسألکم او زه نه غواړم ستاسو نه علیه په دې باندې من اجر څه اجر څه عوض درنه نه غواړم څه پیسې درنه نه غواړم په دې دعوت باندې. او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه راواخلو اوسه پورې څومره مسلې تېرې شوې. مکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده د هغه په څه کې امت کې دغه دعوت چې بلا معاوضه چې دا جاري وساتي. وما اسألکم او زه سوال نه کوم ستاسو نه علیه په دې باندې من اجر د څه اجر ان اجریه نه دی اجر زما الا علی رب العالمین مگر فرب د عالم باندې الله رب العزت په مال اجر راکړي. نوح علیه السلام ورته الله به اجر راکړي. فاتقوا الله تاکید دی ویریږئ د الله نه واطیعوني خاص زما تابعداري وکړئ. الله وحدانیت ومنئ او پیغمبر رسالت ومنئ. دی ورته جواب کیږي پیغمبر ورته دا خبر ورکړي دی ورته جواب کوي قالو دې قومیانو دې قوم والا انؤمن لك آیا موږ ایمان راوړو په تا باندې واتبعك الارذلون او حال دار چې تابعداري کړې استا ارذلون هغه کمزور خلکو ارذل بالمعاشره یا ارذل بالمعاشره یعنی په زمانہ کې هغه کمزور طبقه اسے ہوئے لوگ کمزور خلق چې د هغې څوک خبر نه وایي که رحمان کوي ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی. مطلب دا نه چې غریب سړی هوښیار نه دی غریب که ډېر هوښیار چې د هغه څوک خبره نه وایي. خان په ټوله ورځ غول خوري او غول ټولوي. خلک وایي ښځې وایي تاسو څه ویلي ووایي نو که غریب پکې سمه خبره کوي چې خان دا به د پکې سوچه ورغواړي نو چپ شه ته غلی شه مړی خو ته بیټې مار ځای کې لګي سړی دلته غوږ کې رخان څه وایي نو اړ نو په معاشره کې د دنیا په اعتبار سره چې کوم کمزوري خلک دي نوح علیه السلام ته وایي ستا تابعداري وکړو هغه حق نه کړی. ارذل فی المعاشره یعنی من لا یقبل قوله هغه خلک چې د هغې څوک خبرې نه وایي د هغې قول نه ترجیح نه ورکوي ولا حیثیت له من حیثیت الدنیا او د هغې څه حیثیت نشته د دنیا په اعتبار سره. ستا خو هغه خلکو تابعداري کړې ده ستا تابعداري خو هغه خلکو کړې ده چې د هغې د دنیا په اعتبار سره څه حیثیت
نشته نو خبره دا ده چې موږ به ستا یعنې په بله معنا کې ورته دا وي چې موږ به ستا تابعداري وکړو خو که دا غریبانان د کمزورو خلکو د ارذالو د رذیلانو د هغه په ابتدایي په اعتبار سره دې خلکو ستا تابعداري نه وکړو په هر وخت کې د پیغمبر لومبني ملګري د اکثریت غریبانان نبی کریم ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما لا کله اسلام نو راوړل هرقل ته حضرت قلبی رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ولېږه بخاری شریف حدیث وی چې کله هغه خاطرونو نو هغه کسان خواږه کړي چې وایي د عربو مسل قافله راغلي ما لري راولې نو زموږ چې کومه قافله موږ راغلي موږ ولا لاړو وی چې کله لاړو ما وی چې پتا شو کې د چاند رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خاندان ډیر نږدې وی هغه ما تر نږدې شي چې پکې ور نږدې شو چې سیب زیبا رشتہ کې تر شانتي کې وی چې خان وی چې د کرسي یا ودروي یا په یو روایتي کرسي ولا مخکې کې نور ورپسې راځي شاته پاتې بس یا لکه چې کوم کس درو وي بل کس به د شا غاړي وای چې د درو وي دا خبره درو ورته وایي چې دا پیغمبره دا داوای چې کړه دا پتا سو کې څنګه سړی دی او دې سره دا په موږ کې ډېر اعلی نسب والا ډېر وره دی نسب وای مخکې چرته درو ویلې نه چې چرته درو دی ویلې باندې نو صادق باندې مشهور وي په خاندان کې څوک باچا وغیرہ کې شي چې دای دا پر لګي دا مشري بیا راغلی نه چې دا څه شي ویلا راته وایا چې دا ملګری په کمیدو دي که په زیاتېدو دي هغه ورته نه دي په زیاتېدو دي او دا کم ملګری کمزور خلک دي او کنه مالدار دي نه دا کمزور خلک دي ویلا راته وایي چې ستاسو ورسره جنګ وغیره راغلی یا دا موږ ورسره جنګونه راغلي دي څه معامله ده کله هغه را باندې مری کوم دي کله به موږ وی اوس ما د یوې خبرې نه علاوه پکې بله خبره اضافه نه کړه نو موږ چې څه کوم سره معاهده ده پته نه لګي چې دا به سره ورسېږي کني ما دې چې دا نورې پوره کړې دا وی بیا وی دا چې څنګه وی که داسې وي نو دا د هر یو پیغمبر داسې وي او زه د دې ګواهي ورکوم چې زمانه د قدمونو لاندې دا کومه ځمکه چې زه قسم خورم چې دا به د حکومت کې شامل شي او ډېر ژر به دې داسې نو خبرې وکړو خو بیا د حکومت د وجې چې د لاسو د حکومت ته اسلام ته رانه د پیسو د وجې د اسلام پاتې شي خیر نو ما درته ووایي چې هغه ورته وایي چې کمزور ابو سفیان رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې کمزوري خلک یې صرف ملګري ډېر دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء وی دا اسلام ابتدا کم ناشناو ابتدا کم غریبانانو قبول کرو ابتدا کم والا غریبانان دا الخوالا دا چرتن والا صحیب رومی راغی چرتن والا بلال حبشی راغی دا چرتن والا سلمان فارسی دا اعلا مرتبین راکوش دا ملنگی پا شکل راغی چرتا ورطا چنی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بل عرص قربان کل دا سی لوی لوی خلق چې دی هغه چې رات کړه اسلام ته نو هغې مرسله اسلام دپاره ګټه وکړو ختم یې کړل او غریبانان نو د الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء اسلام ابتدا کې غریب او ناشنا او حکم به خلق ته چا خلق ته ولې لکه د دومره خدایات پرېدا د یو خدای عبادت کوي خلق ته ناشنا لګي چې د دې لاسه دته ورکیه د پلان دي کې کسی پرېدا او د یو خدای بس وي د موږ ټول ډېر خدایان څه نشي کولای دا یو خدای به کې لاسه نشي اعوذ بالله نو دا خلق د ناشنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او غریبانانو قبول کړ اخره کې بیا د اسلام دا خبره خلکو ته ناشنا د اسلام خبره خلکو ته کوا دې زړې کسی دا بنیاد پرست دی الله دې مونږ کاکا تعریف وګورم بنیاد پرست چې چا لپاره استعمال شوی دی هغه نه هغه پتا چې اسمان کړی خیر نو هغه ولوي بیا په فتوه للغرباء بس غریبانان له خوشحالي ده ځکه دې غریب خدای چا بس مکم قبضه نشي چولې
چې مالدار یا خو د بل په ځمکه قبضه واچي دې د چا حکم نشي والی دې د اسلام نه بل خوا تلیم نشي او که ډېر قابل هم نو د لسم نه د غریبه خوا وس هم نه کېږي یونیورسټۍ تعلیم نشي برداشت کولی نو دې د مجبورۍ نه کله راشي اسلام طرف ته او کله چې د غریب باندې جوړ اسلام مزدور یا خوا یو خوا بل خوا دې بیا نشي دې به د مجبورۍ نه بیا د سرپرستان دی او کله ناکله په شوق باندې غربا چې مال دولت نه وي سړي کې نشه کمه وي او چې مال دولت وي سړي کې تکبر زیات وي کله سړي بیا په نسب باندې پخه کېږي اگر کله کور کو سړي باندې هم په نسب باندې پخه اخو په مقابل کې ورته کامل ټول انسان وي هغه ته بس الله دې دې ورته وایي دا هغه ټیم نه دا کیسه را روانه ده قالوا هو الوردي أنؤمن لك أيامن إيمان نورو بدا باندې واتبعك الأرذلون وهذا جدا بداري کړي استا کمزور خلقو قال هو الوردي عليه السلام وما علمي او نشته دې لما تا بما بهغه سباندې كانوا يعملون چې دې څه کوي ما په دې باندې څه کوي ما ته په درس کې هر قسمه کس کی ما دې سر کار چې دې کومه پیښه سره تعلق ساتي دې کومه نه کوي زما خو دعوت کار وما علمي بما كانوا يعملون خبردارا ان حسابهم ندي حساب دروي ان حسابهم ندي حساب دروي الا على ربي مگر پر رب زما باندې لو تشعرون کداسو شعور او په لره رب سره حساب کتاب ایمان وروړي بس کیسه او صحوالا وما انا کداسو دایره ده ساته چې موږ به قبول کی او دا غریبانان په وشړی ما درته په پټه پکې دا خبره پرته وا چې مطلب دا دی چې دا غریبانان درنه لري شو نو موږ به دې دین طرف راشو نوح علیه السلام ورته وما انا او نه یم زه بطارد المؤمنین شړونکي مؤمنان لره مؤمنان زه نشم اندازه غریب دي که مالدار ان انا نه یم زه الا نذیر مگر يرونکي مبین ښکارا قالوا نوویل ورته دي اوس ورته چې کله په دې خبره ونه شو نو اوس والله څه دمکي ورکړي زورور خو بیا وایي دمکي ورکړي زه به در سره دا وکړم ورستا خاندان دې زه پیژنم سر به زه دا چلوم سوی ورته قالوا نوویل ورته دي لئن لم تنتهي که چېرې ته من نه شوې نوح علیه السلام که چېرې من نه شوې یا نوح نوح علیه السلام لتکونن خامخا وبګرځو تعالی را من المرجومین د سمسار شونه مقام بدرود سمسار بدرود مقام سر بدرود مرغوخان کسب نشو زمون د کیسه دیونه منله قال نوح علیہ السلام ربی اے ربا ان قومی یقینا قوم زما کذبون دروجنو ګڼماله نحنیم سوا کاله دعوت ګل بدی کې څه کسان مړ شوي سنور پیدا شوي هغه پکې ور شوي خدا دا اولیاء یا اتیا یا په خدا ټول اقوال چې راجمه کې رسول نه زیات نه یا پچا دا کسان ایمان راوړو په دې نحنیم سوا کاله کې چې ایمان نه راوړو نوح علیہ السلام چې الله ته وی قال هو نوح علیہ السلام عرض وکړ رب اے رب ان قومي یقینا قوم زما کذبون دروغجنو ګڼماله ففتح بس فیصله وکړه بیني پمین زما کې و بینهم و پمین د دوی کې فتحا واضحه فیصله بس واضحه فیصله وکړه ونجني او نجات راکماتا ومن هغه چاته معیت سره زمانی په ملګرتیا زمانی چې ایمان اورلې من المؤمنین د مؤمنان مالم چې سره کا نجات راکا او د مؤمنان د نجات ورکړه الله دې فانجیناه الله رب العزت فرمایي بس موږ نجات ورکړو نوح علیه السلام لرا ومن هغه چا لرا معه چې سره د نوح علیه السلام فی الفلک بکشته کې المشهود ډکه کړی شوی الله رب العزت فرمایي دا د دې ډکه کړی شوی و په دا بکشته کې دې نجات ورکړه ثم نوح علیه السلام شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمایي وی چې د صحبت د سم سر راشي د اصحاب کهف سپي نو صحبت راغی د اصحاب سره چې دا غي سره راځي د اهل توحید والا سره نو هغه قرآن کې خاصه تذکرہ ده په اسرائیلی روایتو کې چې جنت ته ورځي او د نوح علیه السلام چې د بدانو سره صحبت راغی نو د نبوت خاندان کوم ختم
هغه ختم کو دار ورته وای ایمان راوړل کیشته درو یا ورته قال سوال بسوال علمت الفاظ سعاوي الى جبل يعصمني من الماء ويا دي غسر بابناو مثل دغار دار ته الى غسر ته وګم حتى بابناو مثل بشد سيرا هغه قال لا عاصم اليوم انت دي نجات نشته غوري بابل سکی بس صرف د الله رب العزت سره د نجات دي وګوره ایمان راوړل غرقش الله دې وځي ثم اغرقنا بيام غرق بعد الباقين رستو د دینه دغه باقی دي د نجات ورکو او ثم اغرقنا بيام غرق بعد رستو د نجات د دیونه الباقین باقی لرا ان فی ذلک یقینا بدیکی د آیت عبرت دی نشانی دا ته اوس په سوالیانو کې اوسېږي دلته په جمعات کې ناس الله رب العزت په ستاره باره عبرت دی ستاره باره نشان دی ته خو سوچوګه فکر پیوګه د الله احکامات راټینګه او د پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم طریقې راټینګه ورنه دغه وګو دغه اذان دا اوس ما سره دی بل ځای کې نه دی دا زما په اختیار الله دې وکړي وما كان اكثرهم ولدي اكثر المؤمنين ایمان راوړونکي وان ربك ويقينا رب استا هو العزيز لغرب لا غالب لي الرحيم ورحم کوونکی کذبت یقینا تکذیب کړو قوم نوح قوم د نوح علیه السلام المرسلین د پیغمبرانو اسبها واقع قال لهم تولوا اخوهم رودوی نو دا په قومي بار سره مدد کوي اخوهم رودوی نوح علیه السلام الا تتقون چې آیا تاسو نه بچ کیږئ د شرک نه آیا نه بچ کوئ ځان د شرک نه ورته وي انی یقینا ذلکم ساسو دبار رسول پیغمبر یم امین امانتدار فاتقوا الله بس یریږئ د الله تعالی نه واطیعون او خاص زما تابعداریو کې وما اسألكم او زسوان لكم عليه او زسوان لكم ساسنا عليه فدي دعوت باندې من اجر ساجر ان اجر ندي اجر زما الا على رب العالمين مگر پر رب العالم باندې الله جل جلاله فاتقوا الله پس یریږئ د الله تعالی نه واطیعون او خاص زما تابعداریو کې قالوا ويدي انؤمن ايام ایمان نورو لك پتا باندې وتبعك او حالدار چې تابعداري کړې ستا الارذلون هغه کمزور خلقو قال نوح عليه السلام وما علمي وسد علم زما او نشد علم زما بما بها سباتي كانوا يعملون تسشد کوي ان حسابهم نه حساب دوی الا على ربي مگر پر رب زما باندې لو تشعرون بجلتا شعور او په لره وما انا ونيمزو بالوارد المؤمنين شرون کی مؤمنان لرا ان انا نيمزو الا نذير مگر ويرون کی مبين خکارا قالوا هو الوردي قوم وردوي لئن لم تنتهي كجرت من نشوي يا نوح عليه السلام لتكونن نخام خاو وغردو تعالى من المرجومين سنسار شونا سنسار بدي برو وكانوا بدي ولو قال نوح الوردا قال هو نوح عليه السلام قال عرض نوح عليه السلام ربي چه رب ان قومي يقينا قوم زما کذبون دروجنه او غنمارا ففتح بس فیصلو کی بینی پمن زما کی وبینهم وبمن ذو کی فتحا واضحا فیصلہ ونجی ونجات راکماتا ومن وهبچا معیا چې په ملګرتیا زما کې دي چې سره زما دي من المؤمنین د مؤمنانو فانجیناه بس من نجات ورکړل ومن وهبچا معه چې سره د نوح علیه السلام یعنی چې ایمان راوړل یا د نور چې کوم د حشرات وغیرہ یا څومره ځناور چې ورته کړو ظاهرا هغه پر سر بشو هغه د دې برکت فانجیناه بس من نجات ورکړل ومن وهبچا نجات ورکړل نوح علیه السلام وهبچا چې په ملګرتیا د دګیو فلک المشهور باغ کېشته ډکه کړی شو کی ثم اغرقنا بیا غرق بعض رسل نجات دونه الباقین لغنور لرا
ان فی ذلک یقینا بدی لا آیه عبرت نشانی ده وما كان اکثرهم ندی اکثر د مؤمنین ایمان راوړونکي وان ربک یقینا رب تعالی هو ذکر ابتدی العزیز غالب الرحیم رحم کوونکی دی الله رب العزت راوړي